زمانو قرآن کې الله رب العالمین توبې باره کې موږ ته ویلي دي مخکې قومونو په هغې عذابونه راغلي وو خو د هغې ټیم یې ښودلی دی چې کوم ټیم کې توبه قبلیږي الله فرمایي فلولا کانت قریة آمنت فرفعها ایمانها ولی پر مخکې قومونو کې یو کلی نه و چې هغې ایمان راوړی وی توبه یې ایستلی وی خپل ایمان او توبې ورته فایده ورکړې وی الا قوم یونس سوا د قوم د یونس علیه السلام نه لما آمنو هر کله چې هغې په وخت باندې ایمان راوړ بر وخت هغې ایمان راوړ کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا الله وایي د رسوایي عذاب مې د هغې نه درېږي په ژوند دنیوي کې ومتعناهم الی حین یو ټیمه پورې مې هغې نه فایدې ورکړې لیکن کوم قومونه چې هغې په وخت باندې اسلام نه و راوړی ایمان یې نه و راوړی توبې نه و ایستلې نو الله رب العالمین د هغې مبارکې فرمایي فلما راو بأسنا هر کله چې دې خلکو زموږ عذاب ولیدو قالوا آمنا بالله وحده هغې ویل چې موږ ایمان راوړی په الله باندې یوازې موږ ایمان راوړی دی خو لیکن الله وایي دغه خلکو ته دې ایمان هېڅ قسم فایده ورنکړه او دا د الله طریقه ده چې په مخکنو بندګانو کې تېر شوې ده زما وروڼو اوس هم موږ ته د توبې دروازه کولاو ده نن عذاب که نه دی راغلی په موږ باندې موږ ته تنبیه ده په دې باندې چې خپل الله ته رجوع وکئ توبه وباسئ یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا اے ایمان والو زمونږ الله کولاو اعلان کوي موږ ټولو خلکو ته خصوصا مؤمنانو ته اعلان کوي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اے هغه خلک چې د الله او د رسول د هغې د ایمان په هغې باندې د ایمان راوړلو دعوا م کړې ده توبوا الی الله توبة نصوحا توبې وباسئ الله ته توبه خالص وباسئ او الله رب العالمین موږ ته فرمایي قل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وای نبی چې زما بندگانو الله وایي چې زما بندگانو چې زیاتې هم په خپل ځانونو باندې کړی دی لا تقنطوا من رحمة الله منع امید کېږي د الله د رحمت نه ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله ټول ګناهونه معاف کوي الله بخښنه کوونکی مهربان دی الله رب العالمین موږ ته دعوت دقه راکوي چې زما بندگانو راشئ توبه وباسئ ستاسو په توبه باندې زه خوشحالیږم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې الله د خپل بنده په توبه باندې داسې خوشحالیږي لکه یو سړی هغه سره سورلي ورسره ده په یو بیابان کې یو دشته کې روان دی په هغه باندې د سامان هم پروت دی خوراک څښاک هم پروت دی اچانک د ده نه سورلي ورکه شوه دی راشي دې ونې سوري ته چې نن خو زما مرګ یقیني دی دلته به لږ آرام وکړمه لیکن چې کله دی هلته پرېوځي اوده شي سترګې پټې شي اچانکه سورلي راغلي او د سر خواته ولاړی او دی چې کله رایښ شي د ډېر خوشحالۍ د وجې نه ووایي چې یا الله ته زما بنده یې زه ستا رب یم د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه په خبره کې هم خطا شي زما وروڼو زموږ الله په داسې توبه باندې خوشحالېږي دا خو ډېر عظیم فضل دی د الله رب العالمین په موږ باندې چې موږ یې مؤمنان مسلمانان پیدا کړي شکر دی چې الله زموږ الله دی چې په دغه توبه زموږ نه خوشحالېږي راشئ وایي توبه وباسئ ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر څو پورې چې سا مرۍ ته نه را رسېدلي الله وایي زه د خپل بنده توبه هغه قبلومه الله رب العالمین فرمایي یا عبادي ای زما بندګانو که چېرې تاسو ګناهونه وکئ او دا ګناهونه ستاسو اسمان مورګو ته ورسېږي او بیا هم ته زما نه استغفار وغواړې زه دې معاف کومه زما وروڼو راځئ نن د توبې ایستلو موقع ده مخکې ما تاسو ته عرض وکړو دا توبه موږ که په صدق سره ویستله انشاءالله تعالی الله رب العالمین به حالات موږ ته جوړ کړي حالات په سازګار کړي موږ ته ورنه که چېرته هم دغه شان بغاوت مسلسل بغاوت د خپل الله نه بغاوت موږ کاوه یاد لرئ زما وروڼو نن دا یو لس منټه په دې جومات کې راجمع کېدل دا هم بېبندي ګورئ او هسې نه چې الله رب العالمین په رمضان المبارک کې دا تراونه محرومه چرته دی کی تراویح را باندې بند نه شي د قرآن درس را باندې بند نه شي مخکې ما تاسو ته عرض وکړو قرآن درس سره څوک عادت وي هغه نه به د قرآن د درس نه بغیر روژه تېرېدل ډېر ګران دي دا احساس ما ته په خپله کېږي چې په دې ورځو کې به زموږ دوره تفسیر شروع وه طلبا به راغلي وو لیکن نن موږ هریان دریان ګرځو ټیم پاس کېږي نه چې د قرآن نه بغیر ټیم به څنګه پاس کوي سړی زما وروڼو هسې نه چې دغه قرآن درس نه محرومه شو په صدق توبه
باسو ان شاء الله تعالی. الله رب العالمین عظیم ذات تے، رحیم ذات تے. خپل بنده خپل مور نم ډیر زیات خپه کیږي، بنده باندې خپل مور دومره نه خپه کیږي څومره چې زمونږ الله په موږ باندې خپه کیږي. خو که موږ چېرته الله ته رجوع وکړو، موږ الله ته توبه وایستله، الله رب العالمین نه سوال دی چې الله رب العالمین کوم حالات راغلي دي، موږ درخواست کوو تا ته، منت کوو تا ته چې یا الله دا حالات برابر کا، یا الله دا وبا دي مسلمانانو نه اوچته کا، یا الله د رمضان د قرآن کریم د درس و تراور هم چېرته محرومه نه کړي. الله رب العالمین دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.